الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. سورة سبا 34 نمبر آیت. په دې 34 نمبر آیات کې نبی عليه السلام د پاره تسلی ذکر کیږي او نبی عليه السلام د هغه خبرو سره آشنا کول مطلوب دي چې کوم خبرې وړاندې روان دي. سړی ته کله یو مشکلات نه دی خبرې نه مخکې د اطلاع ورته اجازه کیږي نو سړی به ورخطا ناصافي ورخطا کیږي نه او چې کله مصاری ناصافي را ولاړ شي نو سړی په ځان باندې شکمن چې زما کومه کوتای به شوی د بس مسالې حل بشي کې حل بنش. دې ځکه کې نبی عليه السلام د پاره در روانو حالت مبارکه تسلی مضمون ذکر کیږي. تسری دا چې نبی عليه السلام په دشمنی کې کوم خلق پاسیدل هغه څوک پاسیدل کوم قسم خلق وو داوی به څه کوي ویل به څه دا غي د پاره به دلایل څنګه پیش کول نو بس دغه مضمون ذکر کیږي دي. الله تعالی نبی عليه السلام ته وما ارسلنا من نه لګلی فی قريه په هیڅ یو کلی کې من نذیر ير ورکون کې خلق الا قال مترفوها مگر ویل دي مالدارانو د حقي ان بما ارسلتم به کافرون یقینا من په هغه سبانه چې تاسو را لګلی شوی کوپر کوو یعنی نه منو درله تاسو چې کوم احکام راوړي دغه احکام درله موږ نه منو. نو دې ځکه کې یو مسله دا شوله چې څومره پیغمبران د عیان د الله تعالی طرفه را لګلی شوی دعوت لپاره دغه ټولو دعوت خلکو مخالفت شوی دی دشمنی وسره شوی دی هیڅوک بغیر دشمنی نه پاتې شوی نه دی. او دویمه مسله دا ذکر کیږي دویمه خبره دا معلومیږي چې دا مخالفین یو څوک او دغه مخالفینو دعوه سوا نو مخالفین چې کوم دي هغه مترفین دي. مترف هغه چاته ویل کیږي چې چا د ژوند هدف دنیوي مالداري عيش پرستی د الله تعالی د دین سره هیڅ کار نه هغه ته مترف ویل کیږي. عام سره کې د معنا په مالداري سره کې دي په غنی توپ سره کې دي نو دسی وایي چې سرمایه‌دارانه خلک مالدار خلک هغه د دین دشمنی کړی ده او دشمنی کې دا ویلي ده چې ان بما ارسلتم به کافرون یقینا موږ هغه په هغه سبانه چې تاسو سره لګلی شوی کوپر کو نه منو درله. نو د دین دشمنان هغه خلک شو چې کوم سرمایه‌دار خلک شو سرمایه‌دارانه خلک هغه سرمایه‌دارانه فکر والا خلک چې کوم د اسلامي فکر قائل نه اگر اسلام دشمنان او د دشمنی په منځ کې بغاټه خبره بدای چې د اسلامي احکامونو بس سوچه منکری نه به قائل کیږي بیا د خپل بيدینۍ د پاره او د خپل بيدینۍ خپل ځان حق ثابتولو د پاره دا وی دلایل ذکر کیږي. نو دلایل دا دي د کافرانو په ویل دین دشمنانو چې ګوره که زمنګ د بيدینی د دین دشمنی د پیغمبرانو دشمنی د اسلامي نظام دشمنی د حق پرست د خلکو دشمنی دا په باطل باندې وي په دې کې په حق باندې نه وي نو بیا الله تعالی موږ د مال ودرا کوو د اولاد به ودرا کول په مړه خېټه په ولې ساتلو وجلی ولینا موږ مالونم لرو اولادونم لرو غټو غټو وحدو منصبونو باندې حکومتونم کوو ول دین پته لګی چې موږ په حق یو د علماء دشمنی کې په حق یو د پیغمبرانو په دشمنی کې په حق یو د دین مخالفت کې په حق باندې یو دا دغه خلکو دلیل تفسیر مال قرآن ذکر کړی دی چې د انساني تاریخ چې څومره ولټه ردی زمانه پوریا وروسته چې سکیږي نو ټول علت به هم دقي اسلام دشمنی هم دغه شان دکیږي دغه خلک به کوي او دغه شان داوا به همدای چې نه منو او دلیل به هم دغه چې موږ ته به الله تعالی دومره سامانونه څنګه راکړل چې موږ په حق باندې نه یو نو الله تعالی قالوا او دی به ویل دغه مخکینو خلکو به ویل نحن اکثر اموالا و اولادا من ډیر زیات یو په مالونو کې په اولادونو کې زمون دا ډیر مالونو اولادونه دی خبره دلیل چې موږ د الله خوخي زمون دا بيدینی خوخه د دې مخالف نه دی وما نحن بمعذبين او نو موږ چې موږ د عذاب راکړي شي عذاب ولا خلق نه یو که عذاب ولا خلق وي د دومره نعمتونه به الله نه راکول اوس هم خلق د قشم پرموري استعمالي چې کم بيدینه خلق دی مالدار دي نو دا با صلاحيت رزق مالداري حاصله کړل دغه صلاحيت په کې ځکه شي حاصل کړي او برغه طریقه باندې لوی کافران چې هغه د کافرانو سیر نه سپورټ ملایويږي قادیانیان شو د نور لوی خنزران شو کافران
نو هغه ټول باره کې چې کم داغه سپورټران دي لکه دغه خبره کوي چې یاره کدا خلک اوچت خلک نه وي با صلاحیت نه وي به دونه ترقی څنګه کوله به دونه وسایل څنګه پیدا کوله دونه سہولیات به څنګه پیدا کوله معلومه کې دا چې دا معاشري اوچت خلک دي لوی خلک دي وسم دغه استعمالي کې د باطل خلکو لپاره دې ځکه کې جوابات درست روان دي نو الله تعالی نبی عليه السلام ته یقول ته ورته وایا په جواب کې دا خبري خو بکیږي دا برازي په دې ته خبر غدا کېږي ما لیکن جواب کې ته وایا چې ان ربي یقینا رب زما یبسط الرزق لمن یشاء پر خیر رزق چاله رم چو غواړي او يقدر او راکمایي او دې کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي نو خلاصې دا شوله چې د رزق پراخه کېدل اچا مالدار کېدل د الله تعالی په رزق باندې د مقبولیت دلیل نه دی چې د الله خوښ د چا ډېر اولادونه د دې خبرې دلیل نه دی د الله خوښ شوی دا خبره نه ده بلکې الله تعالی په رزق باندې مقبولیت د په عمل او په اخلاص په عقیده باندې پیدا کیږي که عقیده اخلاص او عمل لارونو بس مقبولیت به موجودي کې دا نو مقبولیت د سره شته نو په مالونو اولادونو منصبونو باندې د الله تعالی په رزق باندې مقبولیت د سره شته نه نو دا د الله تعالی خپل حکمتي فیصله ده چې څوک مالدار کوي څوک غریب کوي خدای د مقبولیت یا د بد کېدو دلیل نه ده چې څوک غریب به بد شي او څوک مالدار دي به خوخي د سینه ده او بده کې به د الله تعالی تکوینی حکمتونه دي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک په دغه حکمتونو نه پوهیږي چې په حکمتونو نه پوهیږي نو بل دا ورا پورته کې جزې خوخي بیا بل ځګین خبر راونیسي الله تعالی وما اموالکم ندی مالون استاسو ولا اولادکم نه اولاد استاسو تفسیری دلیل چې دا خلک په خپل داوا کې سوچه خطا دي ندی مالون استاسو اولادون استاسو بالتی په هغه طریقه باندې تقربکم عندنا زلفا چې نزدیک تاسو لره مونږ ته په درجو کې استاسو مالون او اولادون هغه شی نه ده چې مونږ ته نزدیک تاسو را نزدیک مونږ ته الا من امن وعمل صالحا بغیر د هغه نه چې هغه ایمان راوړی دی او عمل یې نیک کړی دی نو بیا چې هغه مالونه اولادونه لري نو دا مالونه اولادونه بیا الله ته نږدې کولی شي ځکه چې مالونه استعمال به صحیح کوي اولاد او تربیت او د هغې ذمہواری به صحیح سنبالوي نو دغه اولاد او دغه مال بیا الله تعالی ته ورنږدې کولی شي چې صحیح استعمال یې شروع شي خو چې کله صحیح استعمال یا د ایمان نشته عمل نشته دی نو بیا خو استعمال په ځای ما د صحیح استعمال په ځای به خامخا غلط استعمال کیږي چې غلط استعمال کیږي دا د ګناونو د وبال لپاره نورم ترقی شوله دا الله تعالی ته نږدې کول نشو الله تعالی وی فاولئک دا کسان لهم نبی د پاره جزاء او الضعف بدل رزيات ضعف په معنا د چند کېدلو د مرضی په معنا د زیاتېدلو سره مرضی د ځکه کې زیاتېدلو معنا صحیح ده د نور روایتونه داغه تایید کیږي چې دې لپاره بدله رزيات څومره عمل چې کړي دغه نه بوته زیاته بدله ملاويږي او دغه د قرآنی آیاتونو نه د معلومیږي چې د چوند نواله د وسو چوند پورې سیوا کیږي او بزنور روایتو کې د وسو چوند نه پورته لري همشته دي نو بیا دغه حد نه معلوم چې اخلاص څومره به حد کې څومره حد کې اخلاص دومره به حد کې د عمل او د ایمان پورته بیا دغه بدلی ملاويږي د وسو چوند نه هم زیات ملاويږي الله تعالی د خلکو د پاره خوش خبری ذکر کړی دا وای بما عملو په سبب د هغه چې دوی عمل کړی دی نو معلومیږي دا چې د الله تعالی په نزد کېدلو لپاره عقیده او عمل بنیادی څیزونه دي دینه بغیر په نور ذرایع د سره کې دینش وهم فی الغرفات او دیو په بنگلو کې امنین په امن باندې غرفات جمع د غرفتون ده غرفه په کور کې هغه ځګین ته ویل کېږي چې کم خاص امتیازي شخصي کمرای خصوصي کمرای هغه د غرفه ویل کېږي اگر د دور کور نه پاګې باندې خرچ زیات شوی او هغه کې سہولیات ډېری بل شر انداز باندې جوړي الله تعالی د مؤمنانو چې کم بدلی کورونو ته ملاوي کې جنت کې هغه ته ټول ته غرفات ویلي نو معلومیږي دا چې د ټول کورونه بالکل امتیازي کورونه دي ځان له عجبه وند کې خصوصیتونه لري د عام دنیوي کورونو په شان کې د سره نه دي امنون دي په امن باندې د هر قسم یرا عذاب او دشمن خطرې هیڅ شی ورته نه والذین وحاکستان یسعون چاغي کوشش کوي فی آیاتنا زمون آیاتونو په باطل ثابتولو کې په بار د آیاتونو زمون کې معاجزین چې باطل ثابت کی اخر کو د لپاره زبردست زجر دی خبرداري دی وارنینګ دی چې کوم د اسلام په مقابل کې لګیا دي او باطل نشریات کی او باطل خپل صلاحیتونه د اسلام په مقابله کې باطل طریقه باندې استعمالوي
د الله تعالی آیاتونه باطل ثابتولو همدغه خلاصه ده. اسلامي نظام ولا نسکور کې دغه پسې بل رایج دغه شان د کې کم چې اسلامي حدودات اسلامي احکام دي اسلامي دغه دي اصول دي هغه په مقابل کې د غلط نشریات شروع کې الہاد شروع کې دغه غلط ترجمانی شروع کې په غلط طرف باندې کاګه کې واړي دا ټولي طریقې چې کوم دي دا د دې مصداق دي چې کم کسان د الله تعالی احکام باطل ثابتولو کې لګیا دي الله تعالی هغه خبرداري ورکړي د آخرت باره کې چې اولایک دا کسان په عذاب محذرون دي په عذاب کې به حاضر کړي شي بیا د عذاب عام پر خودلې د چیر په کوم ځای کې به حاضرې کې دنیا کې قبر کې په آخرت کې سی وروي معلومي کې دا چې د وسنه په عذاب کې عذاب سره مخامخ دي عذاب خطرې شته په دنیا کې مشته تخویفات او تذکیر بیا ایام الله قران زې په ذکر کړی دي چې څومره عذابونه په دنیا کې د بد عملونو په وجه راغلي دي اسلام دښمنۍ په وجه راغلي دي قبر کې عذاب یقیني دی آخرت کې یقیني دی دغه ذکر کو به راځي د ټول دغه عمل اختیار اول د الله تعالی احکام مقابله کول باطل ثابتول چې خلک یې ونه مني خلکو ته ونه رسیږي خلکو باندې ناپیژ نشي دغه ټول احوال چې کوم دي دغه ټول هزارات ټول خلک الله تعالی وای د وسنه په عذاب کې مخامخ دي الله خپل وخت چې په کوم ځای کې راني څنګه راني سي بس دې ته پر د عذاب حکم دی بس د وسنه قول ورته وای ای پیغمبر ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء یقینا رب زما پر خیر رزق چالرم چو غواړي د الله تعالی خپل نظام دی چې چا لپاره اراده وکي رزق ول پر کوم پر خیر ولا من عباده د خپل بندگانو نو يقدر له او رقمي در لپاره نو دا هم جواب شو د خلکو دلیل عقلی دی په توحید الله تعالی باندې او دغه خلکو د هغه خلکو د لپاره یو تفصیلی دلیل ذکر کیږي د خلکو مقابله کې چې کم خلک خپل مال اولاد منصبونه د خپل ځان د وجود ثابتولو د لپاره پیش کوي بدلایلو کې نبی رسول الله تعالی تعالی ته ورته وایي چې رزق پراخول یا کمول د الله تعالی په قدرت کې دی او د چا د مقبولیت سره هیڅ تعلق نشته دا مقبول لزک نه مقبولیت سره خبره نشته وما انفقتم حاجه تاسو خرج کوي من شيء نسشنا فهو دغه الله تعالی به يخلفه ايواز ورکی دغه ته بدله ورکی دغه ته وهو خير الرازقين دا غوړه رزق ورکون کړي دا هغه خلکو د پاره بشارت چې کوم خلک الله تعالی په لار کې خرچ کوي تفسیر معرفت قرآن وایي چې د غوندو سبقونو نه دا مسله معلومیږي یو دا خبره معلومیږي تاریخي پس منظر ته معلومیږي چې د اسلام مقابله چا کړی دا نو چې د مالدارانو اهل منصب والا خلک بیا د مقابله چې کوله نو داوی سنی ولې د آسماني احکامو انکار کول د خپل ځار حق ثابتولو د پاره څه کړی دي نو بس خپل مال اولاد منصب دلیل کې پیش کړی د چې دا الله را کړی ځکه په حق باندې به تفسیر معرفت قرآن په دې معنی د تیرو امتونو هغه مختصر واقعات هم را نقل کړي دي کوم چې قرآن نقل کړي دي حدیث نقل کړي دي بیا وایي د دې آیات شان د دې آیاتونو شان نزول هم په دغه طریقه باندې وشو مکه معظمه کې یو دوه ملګری اوسېدل په تجارت کې هغه شراکت او د یو سړی چې کوم دی مکه کې پاتې شو د بل ساحلي علاقې ته لاړ عراق طرفون سمندري علاقو طرف ته لاړ الته اوسېد رقم چې ساحلي علاقې ته لاړ نو دا سړی د سی وچی د آسماني کتابونو مطالعه وکوله مسلسل تورات به لوستو انجیل به لوستو زبور به مطالعه کاو دا به کتل وې دا غینه بعد چې کله نبی عليه السلام پیغمبر شو ساحلي کس چې کوم دی نو خط راوړی کو د مکی والا ته چې تاسو په علاقه کې چاته پیغمبري داوا کړی ده دغه سړی صورت حالت پورا په خط کې ولي کړي دا څنګه سړی دی مکی والا وته ویل کړي چې دغه سړی دسي دی چې بس داوا کړی ده خو قریش کې وسه بر چا منل نه دی البته یو څو غریبانانو به حیثیت خلق منل دي چې کوم غریبانان خلکو هیڅ حیثیت نه لري خلک سره ولاړ دا چې کله هغه ته لاړ ساحلي کس ته لاړ نو هغه ځګین را روان شو دیرغه نبی عليه السلام ملاقات په سوچ کې روان دي د مکی ملګری سره ملاو شو هغه ته پوسټ وکړ سړی به کم ځکه وسی زه راوخه هغه ته پته ورکړه د سلاړ دی ورغه نبی عليه السلام کوړ ته نبی عليه السلام سره ملاقات وینا وکړه نبی عليه السلام بس اجازه ورکړي راځي دی راغه کیناس نبی عليه السلام ته ویل د خلکو د څه دعوت ورکړي هغه تر اسلام غټ اصول خو دل جدي اصول دعوت ورکړي هغه ورته تیر ځای په وکړه ملګری د سوق سوق هغه ورته ملګری خو دلته ملګری دی نبی نو هغه سړی ورته ویل چې اشهد انک رسول الله زه گواہی کوم چې ته د الله پیغمبر یې نبی عليه السلام ته ویل څنګه وایي ته د کوم ځای نه پتا ولګی دا تو منظر ته څنګه متاثر شې
دی ورته وایي چې ستا علامات چې کوم دي ستا پیشنګویانې دا مې په آسماني کتابونو کې لوستلي وي او ستا دا ماحول چې کوم دی دا مې په عقل سره معلوم وي ته پیغمبر یې. هغه ویل دا څنګه؟ ویل ستا ټول علامات تورات انجیل کې موجود دي هغه مې لوستلي دي هغه ځکه نه خو ما ته پته وه دا علامات والا به پیغمبر وي خو د ستا دې ماحول ته مې وکتل او د تاریخي پس منظر ما کم مطالعه کړی دی نو څومره پیغمبران حق پرستان خلک چې دنیا ته راغلي دي نو تایید غریب او کم حیثیت خلکو کړی دی مالداران او اهل منصب والا خلکو یې مخالفت او دښمني کړې ده په ابتدا کې او تا ته چې ما وکتل نو ما ته هغه اندازه ولګېدله چې ته ما قصړی تاسو اهل منصب والا خلک نه دي ولاړ مالدار خلک د سره نه دي ولاړ د لالچ پکې هېڅ سوال نشته دی او دا خلک د سره ولاړ دي نو داسې معلومیږي ستا دعوت بیخي حق دی ته پیغمبر یې دا مې په عقل سره معلومه کړه نو دا وایي د دې آیاتونو شان نزول دی د دغې واقعې نه بعد د آیاتونه نازل شو د آیاتونه تفسیري دې ځای نه پورې نازل شو سره د جوابات